رانا دی مړنا کړي زما غازی لالیا لګ په أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله رب العزت عام انعامات په انسانانو ذکر کړو، عام خلقو به خاص خطاب بن اسرائیل کو هغه باندې مخکې څو انعامات ذکر کړو. شپږ انعامات دي چې ما بچ کړی د فرعونانو هغه مې غرق کړ. تاسو ته بعد عذاب درکو، دریاب مې په تاسو باندې کولاو کو، تاسو مې واړولئ، فرعونیان هغه غرق شو، تاسو ورته کتل. تاسو له مې کتاب درکړ چې د فیصلو کتاب و چې تاسو هدایت بیا مومئ. د هغې نه وروسته تاسو بیا چې دی شرک وکړو، سقیل هم په خدای ورسره ونسو، بیا د الله معافي وکړه. تاسو مطالبه د الله د لیدلو وکړه، الله د باندې مرګ راوست، بیا چې دی الله ژوندي کړی. د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. دلته هم نعمت ذکر کوي. الله وایي چې تاسو باندې ما وریځ هغه راوسته او په هغې بیا مې د من او سلوا دا مې درکول، نو تاسو د هغې بیا ناشکري وکړئ. وروسته وظللنا علیکم الغمام او سورې مې کړو په تاسو باندې وریځ. دا ټول احوال د میدان تین ذکر کېږي. کله چې بني اسرائیل بحر قلزم کې واوښته میدان تین ته، دغلته چې دی د جو کوټې موټې دا بیا نه وي، دغسې چې دی ناست نو الله د نور نه بچ کېدلو دپاره په دې باندې وریځ به راوسته، سپینه وریځ. نو دوی ته به چې دی په هغې کې ارام میلاوېده. وانزلنا علیکم المن والسلوى او مې لېږه په تاسو باندې من او سلوا. دا به دوی ته چې تیار خوراک راکړه. من څه ته وایي؟ هغې کې مفسرینو ډېر اقوال ذکر کړي. تفسیر یسیر کې هغوی من هغه شیز ته وایي چې هغه په اسانۍ سره حاصل شي او هغې کې ډېرې فایدې، خوراک او مزه یې پکې. امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې هم ډېر تفسیر کړی چې من څه ته وایي. دا داسې یو شیز به الله په دې باندې رالېږه د واورې په شکل کې، خوند به یې چې دی د ګبین نه زیات خوږ. دغه شیز به دې وخوړ، دا یې د ایمان وي. بے حدیث کی راضی
الکم ادا چې دی من المن دا یو قسم خریدي دي بعضې حالاتو کې چې دی هغه کېږي وریځ راشي او هغې کې ګړز ګړوز وي نو هغې نه دغه خریدي پیدا کېږي دغه چې دي نبي صلی الله علیه وسلم وایي شفاء للعین د هغې دا اوبه چې دي دا د سترګو لپاره علاج دی زمونږ علاقو کې به غرونو کې دا چې دی کېږي هغې ته مونږ خپل زبان کې ګوچې وي دغه هم د من یو قسم دی هغې کې چې دی هم د ډېرو مرضونو چې دی شفا ده وانزلنا عليكم المن والسلوى ورومي لګو په تاسو باندې ستاسو مشرانو من او سلوى دا یو مرغه حیوان چې دا به دیو لراغلی دیو بونه سره ذبح به کړي او بیا به پخې کړي خوړې به کلوا من طیبات الله قلنا من کلوا خورئ من طیبات پاکه غنا ما رزقناکم چې ما تاسو درکړي وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون او ظلم نو کړی مونږه ولكن كانوا لكن هدي انفسهم خپل ځانونو سره یظلمون ظلم کوو یا رستم شیخ ما ظلمونا بالنقصان ورسول مونږه ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن دي هدي چې خپل ځانونو ته یظلمون نقصان السوء وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية او کله چې وي موږ داخل شي دې کلی ته کله بیت المقدس وكلوا وخرج منها الذين حيث شئتم تكون تاسو خوشي غدا وافرا وادخلوا الباب سجدا داخل شي دروازې د بیت المقدس سجدا لباسيدكم وقولوا حطة نغفر لكم او وای کلمه د حطه يعني الله منقذ من ظلمنا معه يا مفسر بكل حطه لا اله الا الله دعوه يا كلمه مغفرت نغفر لكم ما بكم تاستا خطاياكم ونستاسو وسنزيد المحسنين او زردا چې زیاد بکم پتا سو کې نیکان فبدل الذين ظلموا پس بدل کا کسانو چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي ويل غير داغين قيل لهم شويل شيو جدا دو ویل شیو سره حطه چې دا وایي چې لا اله الا الله یا الله چې دې زمونږه ګناهونه معاف کړي کلمه د مغفرت وایي دوی د حطه په ځای باندې حنطه وایي چې موږ له خو چې قانون پکار دي اګه بدل فانزلنا على الذين ظلموا وأولئكم فسأولئكم فاكسان جزاء ما ورزا عذاب السماء دبرنا بما كانوا يفسقون فسبب الذي جرينا فرمانو وإذ استسقى موسى لقومه دا اتم نعمت ده دا تجد وجود محتاج موسی علیہ السلام نے مطالبه وکړه چې موږ لپاره دعا وکړه چې الله موږ لپاره وبو پیدا کړي وإذ استسقى موسى لقومه کله چې وبو وقتی موسی علیہ السلام لقومه لقوم خپل لپاره فقلنا له موږ اضرب بعصاك الحجر وها بامساخ پولیس ادا کړي فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا روان شوي دای غټنا دولس چینی قد علم كل ناس مجربهم تحقیق سره معلوم هر یو قبیله ته مجربهم ګذر خپل دا دولس قبیله او د هر قبیله خپل چینا چې یو بل سره بیا جنگ لګړي
دې وجه نه پکار دی چې یو سړی یو علاقه یو قوم ځان اوبه سکیو کی هغې کې چې ډېر خلک بیا نه شریک دي ځکه یو بل سره پکې جنګ جګړې جوړي قد علم كل ناس مشربهم تحقیق سره معلوم هر یوې قبیلې ته مشرب یعنی خپل ګذر کلو الله یې موږ ورته وویل قلنا کلو خورئ واشربوا اسکئ من رزق الله د رزق د الله نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین مه کېږئ په ځمکه کې فساد کوونکي صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه